موږ هوایي ټول نه مخکې د وړه ارزان کړي چې وړه ته کم دو پری پیکج ورکوه هغې نه بهتره ده چې اوورال وړه ارزان کړي. هر کال یو رواج جوړ شوی چې رمضان راشي هر یو شي باندې اور بل کړي. دا خو جي به زموږ د سیاستدانانو هم زیاتره دا کوتاهي ده که نه جي د دې د وجې هم کېږي زیاتره. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم یسرا ارشد J91 نیوز نه. قدرمنو اورېدونکو لیدونکو څنګه چې تاسو ته معلوم دی چې روژه را روانه ده خو بدقسمتۍ سره په پاکستان کې روژه چې کله رانږدې شي یا چې روژه راشي نو د خوراک اشیا ډېر زیات ګران شي اسمان څخه خبرې کوي. او که دې حوالې کې موږ که وګورو انډیا په شانې ملک کم چې زموږ نیبر کنټري ده او یورپ شانې ملکونو کې د خوراک اشیا ارزان شي د مسلمانانو دپاره د دې حوالې سره موږ د عوام رای اخلو چې شي نه ولې دومره د خوراک شي نه دومره ولې ګران شي او خیبر پښتونخوا کې چې کوم نوې حکومت جوړیږي هغوی څه توقع کوي د نوې حکومت نه د رمضان پیکج حوالې سره. راځئ د عوام نه موږ د دې حوالې سره رای واخلو. جی تاسو څه ویل غواړئ چې څنګه روژه رانږدې شي نو خوراک شیزونه ګران شي؟ یاره مونږ دا چې ویل غواړو چې مونږ ټول مزدور کاره یو چې زموږ دپاره ارزاني شي نو ټولو عوامو ته به لږ سهولت شي. ټول مزدوران یې چا کار وي چا کار نه میلاویږي لکه روژه کې چې دا کوم د کور رهایش سامان دي چې دا دې ته ارزان شي نو لکه د غریبانو ته به لږ سکون شي. یاره رمضان پاک له خو داسې دی چې دلته کې هر کال یو رواج جوړ شوی چې رمضان راشي هر یو شي باندې اور بل کړي. 100 روپۍ شی بیا په 200 300 400 کې ملاویږي. نو د دې حکومت نه خو مخکې سیټسفای وو مطلب مطمئن وو چې مخکې حکومت کې او دې ځل انشاءالله بیا مطمئن وو. امید ده چې انشاءالله دې ځل کم از کم که ارزاني کړي نو ګراني کړي به هم نه چې دا را سره هیلپ وکړي کم از کم که ارزانه کړي نو چې ګران هم نه کړي نو دا به موږ غریب عوامو باندې ډېر هغوی احسان به وي را باندې. موږ هوایي ټول نه مخکې د وړه ارزان کړي چې وړه ته کم دو پری پیکج ورکوه هغې نه بهتره ده چې اوورال وړه ارزان کړي چینی ارزانه کړي غوړي ارزان کړي کجورې ارزانه کړي دا مین شیزونه کم چې افطاري کې استعمالېږي دا ټوټل کم سے کم ارزان شي چې موږ ته د اړومبې رمضان دو سرپرایز راکړي. نن سبا او تاسو پته روزګارونه هم جي ډېر زیات خراب دي ډاون دي که نه چې رشکې والی که ټکسي والی که زموږ نور داسې مزدوران دي ټول مزدوریان هم نشته جي چې یو سړی 1000 روپۍ وګټي د ورځې نو هغه په 3000 روپۍ تر وړه څه والي دا رنګ چیني شوه غوړي شوه دا به څه والي جي نو دا ټول زموږ د حکومت کوتاهي ده جي دغه حساب دی جي. خبره ده چې غریبانو ته ریلیف میلو شي که نه چې مطلب دا شي نه د عوام ته ارزان کړی شي او بهرحال دی اکثر روژه کې ګراني راولي نو موږ ته هم دغه توقع ساتو چې د شي نه راته ارزان کړي روژه کې. زه خو یم چې داسې کار دی چې دا یو بختوره میاشت ده او په دې کې چې څومره کیدی شي نو ارزاني پکار ده ځکه چې اوسنۍ ګرانۍ ته چې وګوري نو ډیر زیات بد حال ہے نو چې روزہ کې هم داسې حال وي لکه چې دا دی نو وخت رول به ډیر ګران شي. मैडम यहाँ पे चोर बाजारी बहुत ज़्यादा है ना, यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है ना, यहाँ पे अगर कोई पूछने वाला हो ना यहाँ पे कंट्रोल लिस्ट कोई भी नहीं पूछता. अब यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा लें भी चिकन है, चिकन का रेट कहीं और ज़्यादा चला जाएगा. फिर यहाँ पे बीफ अगर आप लेना चाहते हैं तो वहाँ पे हर बंदे ने अपनी मर्ज़ी से प्राइस लगाया होता है, तो वहाँ पे कोई बंदा पूछता ही नहीं उनसे भैया आप बात ही नहीं करते आपने प्राइस क्यों इतने लगाई है. कोई अगर कोई भी बंदा चला जाता है उसने वही जो उसका दिल करता है उसने वही प्राइस लगानी है. यहाँ पे कोई बंदा बहस ही नहीं करती इनसे आपसे क्यों आप इतनी प्राइस क्यों लगा के बैठे हैं, कोई बहस करने वाला है ही नहीं आप इधर. जी नाजरीन तासो द आवाम राय वावरेदा आवाम द हुकूमत ना उमदाई गवाड़ी چې روجو کې ورته سره ریلیف پیکج یا ورته شیزونه د خوراک اشیاء ارزان کی. د سره راکې اجازت کیمرامین غیور یسرا ارشد J91 نیوز پېښور.